بیا علما دي څه شي دي علما دي کم ځای ته چې راغلي دي د وطن یې داسې ګډولی دی بیا علما دي څه شي دي علما دي کم ځای ته چې راغلي دي د وطن یې داسې ګډولی دی یو پیغمبر وښایه چې د علاقې نه عاجز په شر نه وي وتلی یو وښایه یو داسې نبي وښایه چې تاریخ کې لیکلي وي چې په ورمړو کې پیدا شه او په ورمړو کې ښخ شه یو وښایه خلق وایي یره جی پلانې ډېر کم ځای ته چې لاړ شي شر جوړیږي کم ځای ته چې لاړ شي هلته ورانې جوړیږي یره جی پلانې مولوي صاحب ډېر ښه سړی دی او یا کالی زمونږ کلي کې وشو ترخه خبره چاته زمونږ کور کې یوه ګډه ده یقین وکړه عمر یې کم دی که چېرې سلو کالو کې چاته څه ووې د سړي بزوی نو ستا مولا او زما په ګډه کې فرق شته زما ګډه دې ډېره ښه ده او واښه هم خوري ستا مولا خو واښه نه خوري مولا دې ته نه وایي چې هغه چاله څه وایي نه آدم علیه السلام د وخت مولا و دا نه چې بیا سبا بیا پسې کلیپ جوړ کې یاره مولا و مولا نه یې داسې وي یو هغه مولا و یو دغه مولا دی فرق خو شته که انبیا علما دي څه شی دي علما دي کم ځای ته چې راغلي دي د وطن یې داسې ګډولی دی یو پیغمبر وښایه چې د علاقې نه عاجز په شر نه وي وتلی یو وښایه یو داسې نبي وښایه چې تاریخ کې لیکلي وي چې په ورمړو کې پیدا شه او په ورمړو کې ښخ شه یو وښایه یو وښایه مکه کې پیدا کیږي مدینه کې ښخیږي دا وجه څه ده په سونو میله لرې ولې ځي څوک پر آزاده ملکه نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار د غمه ځي هسې خو نه ځي څوک نو بهرحال اللہ جل جلالہ فرمائی قرآن کریم بوائے خلق لبے خائے نو څه شی به کیږي الله هر څه ښودلی دي الله فرمائی لتبلون فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا اے مومنا کلا چې ته په قرآن باندې روان وي او ته د رب العالمین کلام ته غوږ کېږدي نو لتبلون خامخابت په ازمایښت کې اچولی کېږي امتحان به در باندې راځي بیا به مزې نه لټئ لتبلون بیا به ګډه نه وي ابتلاګانې به وي سهار به د یو خلاف ماسپښین به د بل خلاف مازدیګر به د بل خلاف وي هر طرفه به د خلاف کېږي دا قرآن دی څه شی دی دا قرآن دی ګرنت نه دی